دا پارټي یې ساتلې وه او په دې انتظار ناست وي چې موږ ته به کومه ورځ زموږ هغه د کار ورځ راځي چې موږ د دې قام دپاره د دې وطن دپاره د دې ولس دپاره خپله ستړې وکړو خپلې خولې نور هم وبایوو زموږ په رنګ د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د ابتدایي یونټ نه واخله چې د صوبې او د مرکز پورې را رسېدلي وي خو په یو ډېر سمجه منصوبه باندې په سوچه سمجه منصوبه باندې عملګري د دیوال سره لګېدلي وي خو نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده د هغه ورکرانو دپاره او بل طرف ته بیا د هغو ملګرو یو امتحان هم شروع دی چې اوس چې مشر کومه خبره کوي چې داسې پارټي به جوړوو داسې ګوند به جوړوو چې دوست و دشمن دواړه ورته حیران وي د دې دپاره موږ چې څومره ملګري په دې وطن کې لارو ټول به راغواړو ټول به منظم کېږو د مشر په مشرۍ کې په پښتونخوا وطن کې هغه ټولې بدبختۍ به پښتونخوا ملي پارټۍ ختموي چې دې وطن ته راپېښې دي موږ به داسې حالات جوړوو چې کم خلک د دې قوم خبره کوي د دې وطن خبره کوي د دې ولس خبره کوي د دې خاورې خبره کوي موږ به داسې فضا جوړوو په دې ملک کې د پښتون قام دپاره موږ به داسې حالات جوړوو چې بیا چې ته د خپل قام خبره کوې چې بیا د علي وزیر غوندې په جیل کې پروت نه وې ته په اسکه غاړه ګرځې په دې وطن کې د حنیف پښتین او د فهیم وزیر غوندې په جیل کې پروت نه وې یا د خان شهید غوندې په بامونو به څوک زموږ ملګري نور نه ولي په دې وطن کې به موږ داسې په حکمت سیاست کوو داسې منظم تنظیم به جوړوو داسې حالات به پیدا کوو چې دشمن په دې مجبور شي چې زموږ سیاسي مجلس ته کښېني چې زموږ غوښتنې واوري چې زموږ د دې وطن چې کومه بدبختي دي نن هم زموږ په قبایلي علاقو کې په وزیرستانونو کې خلک نن هم د کډوالۍ ژوند تېروي نن هم زموږ په دې دومره وسایلو کې چې د دنیا نعمتونه په دې وطن کې دي نن هم زموږ ځوانان مسافر دي نن هم زموږ وطن بې تعلیمه دی بې صحته دی د ښه ژوند نه محروم دي نو موږ دا لوز کوو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي به د دې قام داسې ترجمان داسې نماینده پارټي جوړوو چې خامخا د دغه وطن وړه نه وړه مسله غټه نه غټه ستونزه د دې وطن وي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به په میدان ولاړه وي او په هر رنګه حال به یې خامخا راوباسي بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې په ملک کې چې کومې خبرې مشر کولې د کوم وخت نه یې کولې نن د ملک ټول سیاسي رهبري د پاکستان وړې غاټې چې څومره پارټیانې دي هغه ټولې د مشر خبره ته راغلل هغې ټولې دا ومنل چې مشر چې څه ویلي دي دا یې ټیک ویلي دي د دې ملک د هر ستونزې حل د دې وطن د هر ستونزې حل چې مشر مخکې 50 کاله مخکې کومه خبره کړې ده نن یې هم هغه حال دی نو ملګرو بیا به موږ تاسو خامخا همت کوو په مشر یوازې نه کیږي په دې عمر په دې کم صحت په دې سپینه ژیره چې دای کم محنت کوي بیا موږ تاسو ځوانانو ته پکار ده چې موږ ډېر لوی محنت وکړو موږ ډېرې لویې ستړیا وکړو خامخا داسې حالات جوړ کړو چې زموږ ولس په دې ګوند زموږ ولس زموږ په رهبرۍ زموږ ولس زموږ یونټانو ته راشي زموږ غونډې ته راشي زموږ سره ملګري شي
بیا په دې وطن کې په دې ملک کې یوه ستونزه هم نشته، یوه کیسه هم ګرانه نه ده، یوه مسله هم ګرانه نه ده، خو چې موږ دا ځوانان ملا وتاړو، همت وکړو، محنت وکړو، نو تاسو به یو لوز راسره کوئ، یو وعده به راسره کوئ چې زما په شمول دا ځوانان به ټول خامخا ودرېږو، خامخا به همت کوو. تیار یې؟ تیار یې؟ تیار یې؟ پښتونخوا ملي عمومي پارټي قدرمن مشر محمود خان شهید زنده باد.